حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په جنگي احد کې او سخت جنگ روانو او د دومره سخت تیراندازي کوله د حضرت سعد رضی الله عنه چې د یو کمان مات کړو د کمان د اصل د ډېر سخت داسې راخي د هغه دا ډېر تیراندازي د هغه سر مات شو. یو بل صحابي دی حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ دا غبره کې راځي چې د دومره سخت تیراندازي کوله چې دو یا درې کمانه د مات کړو دومره سخت جنگ او د ابو طلحه رضی الله عنه سره نبی رسول الله سلام ناستو چې کوم صحابي تیریدو او هغه سره تیرونو نبی سلام او د فرمایل چې دا تیر دي ابو طلحه ته کېده او چې ابو طلحه فرمایي مې ما چې کله تر وښتو نبی رسول الله سلام د ډال نصر دال سره ابره کو چې کوم خاوله یېدو په کم ځای ولګېدو د ډېر شوق نه او دا سعد بن ابي وقاص د چې تیراندازي کوله نبی رسول الله سلام د فرمایي یا سعد ارمي فداك ابي وامي یا سعد ارمي نبی سلام فرمایي اے سعد زما مور پلار پتا باندې قربان شي اوله تیروله دا دومره سخت جنګ و. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات خبر چې کوم دی مشهور شو صحابه کرام چې کوم دی هغې لږ داسې حوصلې وبیللې دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو غونډۍ باندې راښکاره شو نو حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې لومبې زه هغه صحابي وم لومبې زه هغه کس وم چې ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکې جنګي ټوپۍ اچولې وه نو ما ولیدل چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه ټوپۍ د لاندې نه مخ مبارک روښانه غونډه کې ښکارېدو وی ما आवाज وکړ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د جندي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دی ولاړ دی نو نبی اسلام د فرمایل چې आवाज مه کوه صبر وکړه بیا ورو صحابه کرام د نبی علیہ السلام خوا راجمع کېدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا غي ملامت کول چې تاسو ولې تښتېدې د جنګ نه هغه وایي چې د الله پیغمبره تاسو د قتل आवाज ولګېدو د شهادت आवाज ولګېدو نو بس موږ همت وبیلو حوصله وبیلله نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغې ته په هغې باندې سخت تنبیه ورکړه. نو په دې آیت کې الله دا فرمایي چې پیغمبر نه دی محمد نه دی مګر یو رسول دی او د هغه نه مخکې بلا پیغمبران تېر شوي دي اوس کو چېرې پیغمبر قتل کړی شو یا په خپله وفات شو د دې مطلب خو دا نه تاسو دین نه واپس وګرځئ بلکې تاسو به په دین باندې مزید نور عمل کوئ چې تاسو ذاتي مخکې ورسوئ او چې څوک د الله پاک د دین نه واپس شوي دي الله فرمایي چې هغې ما ته هېڅ نقصان نشي رارسولی خپل نقصان کوي نو دې آیت کې دې واقعې طرف ته اشاره ده.